دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د 15 کسانو په نیت باندې د قربانۍ د لپاره څاروی والي، نو بیا پکې شپږم کس ځان سره ځایولی شي او که نه. نو بهتره خو دا ده چې د څاروي اخیستو نه مخکې خپل د شرکاو تعداد یقیني جوړ کړی شي چې څومره موږ سره به شریکان وي، نو د هغې په حساب یې څاروی والي. به هر حال که هغې نه مخکې دی کسان کم او بیا وروستو یو کس نیم پکې سیوا کېږي، د دې ګنجایش دی هغې د ځان سره شپږم کس پکې واخلي. دا ملګری تپوس کوي چې غټ څاروي کې 15 کسان شریکېږي یا شپږ یا څلور یا درې، د دې افرادو په لحاظ سره د څاروي د قیمت یا د وزن یا د غوښې څه حساب کتاب شته چې دوره وزن وي، دوره کسان پکې شریکان کېدی شي، او چې د هغې نه زیات شي بیا پکې دوره کسان، نو دی دې باره کې تپوس کوي. نو بنیادي خبره دا ده چې غویین څاروی موږ ورته په خپله اصطلاح کې غویین وایي. غویین نه مراد غوا، میخه او غوی، سنډه او سپندر او اوخه، دې ته موږ غویین څاروي وایو. نو په دې کې شریعت په لحاظ سره اووه کسان زیات نه زیات شریکان کېدی شي، خوا د هغې قیمت هر څومره وي، خوا د هغې وزن هر څومره وي. د وزن او د قیمت په دې کې اعتبار نشته، د کسانو د شرکاو د استعداد اعتبار دی چې هغې کې څومره طاقت دی، نه هغې به هغه عمره ځان له څاروی اړي. کېدی شي چې یو تل والا اووه کسان دي او هغې کمزوري وي، نو هغې په اووه کسه باندې داسې یو څاروی والي چې بل ټل والا په دوه کسه د هغې نه بهترین څاروی والي. دغه خبره په شریعت کې د دې څه حیثیت نشته، صرف دې ته کتل چې څاروی غویین دی، د ګډې بیزي او د پیسکوي او د ګډ نه علاوه دي، بیا په هغې کې اووه کسان د هغې نه کم هر څومره چې وي شریکان کېدی شي. دا ملګری تپوس کوي چې زه په خپله باندې قرباني کوم، نو زه سر سنت اغستی شم که نه شم اغستی، ویښته وغیره کټ کولی شم او که نه. نو چې کوم کس د قربانۍ اراده وي، خوا څاروی اغستی وي یا نه وي اغستی، خو اراده یې مضبوطه وي، واجب وي وغیره، یا هسې اراده وي، نو هغه دپاره دا مستحب دي چې د یکم ذوالحجې نه وارې تر اختره تر سهاره پورې چې کله څاروی حلال شي تر دغې وخته پورې دی د نوکونه نه کټ کوي او دی د ویښته نه کټ کوي. دا د دې لپاره مستحب دي. مستحب معنا دا ده چې دا کار وکړو نو الله پاک ول اجر ورکوي، ثواب ورکوي، او کوي نه کوي په دې باندې څه ګناه نشته. دا ملګری تپوس کوي چې د فارمي غوا قرباني جایز ده او که جایز نه ده. نو فارمي غوا قرباني جایز ده، دا یو حلال ځناور دی، جایز ده. بعضې خلک د شکوک او شبهات خلاوي، هغه صحیح خبره نه ده، د دې قرباني جایز ده. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ دوه قربانۍ دي. په یو قربانۍ کې چې کوم افراد شریک دي، نو هغه زمونږ ترونه دي او هغې بهر ملکونو کې پاتې کېږي او په هغې کې د کور د زنانو هم حصه ده. نو په دې یو قربانۍ کې چې ترونه دي او صرف د کور زنانه دي، نو زمونږ ترونه چې کوم ځای پاتې کېږي دلته به د جمعې په ورځ باندې اختر وي او زمونږ اختر د خالي په ورځ باندې دی. نو هغې چې د اختر لمونځ وکړي، دلته خو زنانه د اختر لمونځ نه کوي، نو هغې خو د اختر په ورځ لمونځ نه کوي. نو که دغه څاروی مونږ د جمعې په ورځ باندې حلال کړو او خپله قرباني مونږ د خالي په ورځ باندې وکړو، نو د دې باره کې شرعي حکم څه شی. نو دا مسله لږه غوندې تفصیل والا ده، نو تاسو د دې جواب په غور سره واورئ او ځان په هغې باندې پویه کوئ چې یو د قربانۍ خاوند او بل د قرباني، یعنی داسې به ووایو چې یو د قرباني کوونکی او بل د څاروی. که دا په یو ځای باندې لکه تاسو چې شوئ، تاسو په کلي کې یې، تاسو هم په کلي کې یې، ستاسو قرباني هم په کلي کې ده.
نو چې دوانه یو ځای وي بیا اشکال نشته یا خو مسله نشته خو مسله هغه وخت را پیښیږي چې کله سړی په داسې ځای کې وي چې هلته یو ورځ اختر مخ کې او داغه چې کوم ساروی قرباني کیږي هغه داسې ځای کې وي چې هلته کې اختر یو ورځ نو د دې د ټولو نه بهترینه طریقه دا ده چې داسې وخت او په داسې ورځ باندې قرباني وشي چې د دوانو ځایونو لحاظ وساتل شي لکه هلته د جمعې پر ورځ باندې اختر دی دلته د خالی پر ورځ باندې اختر دی نو ښه صورت دا دی چې داسې ورځ مونږه وټاکو دې دپاره چې د دوانو ځایونو لحاظ وساتل شي هغه د جمعې ورځ خو نه ده د خالي ورځ ځکه چې د خالي پر ورځ باندې زمونږ هم د قربانۍ ورځ ده او د هغې هم د قربانۍ ورځ ده ولې هلته قرباني په دویمه ورځ باندې ده چې په دویمه ورځ قرباني ده په دویمه ورځ باندې قرباني جایز ده یو دویمه دا خبره چې چری یو سړی وای چې موږ د ځوانو ځایونو لحاظ نه ساتو بلکې د یو سیس لحاظ ساتو بیا د شریعت مسله دا ده چې کوم ځای کې ساروی هغه ځای باندې لحاظ ساتل شي چې کوم ځای کې ساروی هغه ځای باندې لحاظ ساتل شي چې الته تر قرباني وخرج بیا به دا هغه ځای په حساب باندې ساروی علالول شي دا استاسو چې کوم مسله ده په دې کې قربانی پاکستان کې ده او د قربانای بعضی افراد هغه د وطن نه بهر دي نو دا قربانی چې کوم ځای ده چې دلته کې د اختر رز راشي په دغه حساب باندې قربانی کیږي کله دینه مخ کې قربانی وکړه نو دا قربانی نکېږي لہذا تاسو دغه دوانه قربانای دي دا د اختر په بیرز باندې کول شي په دې مرز باندې هم کول شي او د خپل ذاتي قرباني هغه په درې مرز باندې کول شي بهترین صورت باندې عمل کوي یو ورځ باندې دومره سفر نه بریوزي الله جل شانه دې زمونږ استاد قربانای سره د ټول مسلمانانو قبول ومني دا ملګری تاسو کوي چې کله ساروی خسی کړي شي دا غي قرباني جایز ده او که جایز نه ده بیا د خسی کولو کې دوه طریقې دا غي نشاندهي وکړه یو طریقه دا ده چې هغه د ساروی اگای هغه کټ کړي شي او هغه بیا واسل شي او دویمه طریقه دا ده چې هغه اگای په څه طریقه باندې دباو کړي شي هغه او هغه اوچ کول شي نو دا دوه طریقې د خسی کې او د خسی قربانی د خسی ساروی قربانی دا جایز ده برابر خبره ده هغه ساروی اگای وباسل شي یا هغه اوچ کول شي یعنی هغه د باو سره اوچ کول شي دوه صورتونو حکم یو شان دي بلکې فقها او علما فرمایي چې د خسی ساروی قربانی افضل ده ځکه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل باندې د خسی ساروی قربانی فرمایلی دا ملګری تاسو کوي چې د سعودي عرب کې او پاکستان کې قرباني نیولې ده او ما تر دې خبرې علم نو او ما وخت کټ کړی دي نو دا څه د ګناه کار خو خیر تاسو نه کړی البته دوره خبره ده چې څوک د قربانۍ اراده کوي ان هغه د پاره دا مستحب دي چې هغه د یکم ذی الحجې نه پس وخت نه کټ کوي نه کونه نه کټ او کچا کټ نو هغه باندې ګناه نشته تاسو وخت کټ کړی په تاسو باندې هیڅ قسم ګناه نشته البته د نه کټ کولو د ثواب نه محروم کیږي نو پدې باندې تاسو باندې جرمانه یا سبل ګناه والا خبره کې نشته دا ملګری تاسو کوي چې سپورټ کې سلوونه دي او 1 لک روپۍ دی وسه نو دی با چاته قربانی کوي او مور ژوندای ده او دی خپل کور کې لا شریک نو کدا پیسې دی یو کسبي او مکمل طور ته هغه ملکیت وي نو هغه باندې قربانی واجب ده هغه قربانی کوي او کنا رونه راړي او لا حساب کتاب نه ده شریک روانه ده نو دا سلور رونه شو چې دا 1 لک روپۍ په سلور کسانو تقسیم کړي دا په یو تن باندې 50
روپۍ راځي بیا په دې کې په یو تن باندې هم قرباني واجب نه ده ځکه چې د یو تن حصہ هغه نصاب ته نه رسیدلی که چېرې دی دغه پیسې مور لور کوي یا پلار لور کوي یا یو ورور لور کوي او هغه سره مکمل طور ملکیتي د هغه ملکیتي د هغه سره حساب کتاب نه کوي بیا په هغه باندې قرباني واجبېږي په نور ورونو باندې قرباني واجب نه په شرط د دې چې هغه سره نور سامان یا نقدي پیسې وغیرہ نه دا ملګری تاسو کې چې ما سره 1 لک روپۍ دي او زه قرباني کوم زما کور والا چې دی هغه سره وټولې سونه ده او هغه ما ته وایي چې دا وټولې سونه ما ته بربخلې ده او د دې اختیار ستاره کور والا باندې قرباني شته او پښته تاسو خو قرباني کوئ تاسو مسله خو حل تاسو باندې واجب او که وټولې سونه ده هغه سره او تاسو سوال کې دا عمومي چې نور وسره هیڅ نو کدا وټولې سونه هغه سره ساته راوړل مخکوم هغه باندې قرباني واجب نه ده په شرط دی چې هغه سره نور پیسې چاندي د ضرورت د سوا سامان وغیرہ دا نیمه دا ملګری تاسو کوي چې یو کس خپل قرباني ځان له جدا کوي او دا غینه علاوه هغه یو غټ ساروی واغسته واده وغیرہ او په هغه کې هغه وایي سي دي شپږ سي هغه نوم باندې دا ډومبنای عیسی د فلان کی مردا د فلان کی مردا چې کوم حضرات د خپل اقارب وغیرہ وفات شوي دي دا غي د پاره شپږ سي ونیسل او یو عیسی هغه د پوره امت د مردگانو لپاره هغه مقرر کړه نو دا طریقه صحیح ده او که صحیح نه ده نو بالکل دا طریقه صحیح ده دا شپږ سي خو د یو مرده په سر باندې لاړ هغه په اشکال نشته او غالبا دا اشکال په یو عیسی کې ده دا ومه عیسی یو ده او مردگان د امت هغه ډیر زیات نو په یو عیسی کې وګڼ شرکا راځي نو دلته کې خبره ده چې دا ومه عیسی کې ټول مردگان شریک نه دي بلکې دا عیسی د قرباني کوونکی ده او هغه صرف او صرف د دې هغه ثواب امت تبخي نو ثواب یو کس ته بخل شي د نفي عبادت او زرتم او لاکتم لا محدودتم حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دلوی اختر په موقع باندې یو پیرا دوګډان حلال کړ یو د خپل طرف نه حلال او بل ګړی د امت طرف نه حلال دا غي مطلب هم دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي امت دا غي ګړه هغه د قربانای هغه ثواب امت توبه ثواب غنو کسانو ته بخل لا جایز دا ملګری تاسو کې چې خزه او خاوند دوه صاحب نصاب دي د قربانای سو حکم دي چې دوه سره نصاب لري خپل ملکیت باندې په دوه باندې چې قرباني واجب ده خزه خپل قرباني کوي او خاوند خپل قرباني کوي یا د جدا جدا قرباني کوي یا د یو قرباني کې دوی سیونی سي یو بد خزه شي په خاوند شي एक साथी इस मसले के बारे में पूछता है कि एक हामिला जानवर की कुर्बानी की गई और जनीन यानी बच्चे की कुर्बानी नहीं की गई अब वो बच्चा गाय बन चुका है मसला मालूम करने पर इल्म हुआ इस बच्चे की कीमत सदका करना लाजमी है पूछना ये है कि अगर अब बच्चे की मौजूदा कीमत सदका करना होगी या जनीन की जो कीमत होगी तो सबसे पहली बात तो यह है कि जानवर यानी कुर्बानी ज़बह करने के बाद जो बच्चा माँ के पेट से निकले उसको ज़बह किया जाएगा अगर वो जिंदा हो तो उसको ज़बह किया जाएगा अगर मुर्दा हो तो उसका खाना दुरुस्त नहीं अब आते हैं आपके मसले की तरफ कि अगर ज़बह शुदा जानवर के पेट से निकले हुए बच्चे को ज़बह नहीं किया गया यहाँ तक कि कुर्बानी के दिन गुजर गए तो इस जिंदा बच्चे को सदका कर दिया जाएगा तो जब ये बड़ा बन चुका है तब भी इसका अभी सदका करना ज़रूरी है इसकी कीमत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि सवाल कीमत का तब होता है
कि जब वो जानवर जो जनीन था वो ज़बह कर दिया गया हो या मर चुका हो वगैरह, लेकिन वो तो जिंदा है गाय की सूरत में, तो उसका जिंदा सब्र करना जरूरी है। دا ملګری تپوس کوي چې زما پلار وفات شوی دی او مور مې ژوندی ده، نو زما ترونه هغه زما د پلار دپاره قرباني کول غواړي، نو موږ نه تپوس کړی دی چې د پلار دپاره قرباني بهتر ده که د مور دپاره بهتر ده. نو هغه خو خیر ده، هغې چې څنګه خوښوي اصل مالکان هغې دي، چې د چا دپاره خوښوي هغې دپاره دې وکړي. او کنه دې کې بهتر تپوس کوي. نو مړی چې کله انسان وفات شي نو بیا هغه نیک اعمال د هغه ختم شي، نو هغه لږ زیات مستحق دی د دې ایصال ثواب په باره کې. او چونکې دا د نفلي قرباني ده، کوي به یو کس پیسې به هغه خپلې ورکوي، نو هغه د دا نیت وکړي چې د دې ثواب دی الله تعالی هغې مړي ته ورسوي چې کوم د دې ورور وفات شوی. او دا ستاسو والده چونکې ستاسو د ترونو روندار ده، نو دا نیت دې وکړي چې الله تعالی د دې ثواب زمونږ روندار ته ورسوي. نو ثواب مړي پسې هم بخلی شي، ثواب ژوندي پسې هم بخلی شي، الله پاک رسوي. نو که د ایصال ثواب دپاره وي بیا د یو نه سیوا کس دپاره هم کېږي، او که نه هغوی بالتعیین یو کس دپاره کول غواړي، نو بیا د مړي دپاره زیاته مناسب ده چې هغه زیات مستحق دی د اعمالو صالحو ایصال ثواب دپاره کې.